ګران صدر صاحب، ډېرو درنو خوږو او عزتمندو میلمنو او قربانو شاعرانو ادیبانو، حمید محمد خان خادم صاحب، شیرزمان طایزی صاحب، جاج ولی شاه خټک صاحب او د ښځو خاوندانو او لیدونکو، السلام علیکم. په خیر راغلی او هرکله راشئ. نن چې د تولاندۍ ادبي ټولنې لخوا زه ستاسو په خدمت کې د کومو خبرو وړاندې کولو لپاره راغلی یم، هغه خبرې خو د چا نه پټې نه دي، لکه د لمر ښکاره دي. او ډېرو هغه کسانو ته به لکه حمید محمد خان خادم صاحب شو یا نور چې خټک صاحب سره د پټ پالنه کې ملګري پاتې شوي دي، زما نښې معلومې دي. خو دا یو حقیقت دی چې د پښتو پښتونولۍ او پښتو ادب په سیمه کې چې خټک صاحب کومې د ورځې نه شپې جوړې کړي دي او بیا زه او یو اوره کې چې یو پلک نن دلته وکړي نو بل بیا په کلونو پس چېرته بل ځای کې وکړي، زه هغه څنګه ښکاره کولی شم. د اجمل خټک صاحب شخصیت او ژوند د پیژندلو محتاج نه دی. هغې چې کوم یو میدان کې قدم ایښی دی، که هغه ادب دی که صحافت، اړخونو باندې خبرې کوم. په دې کې لومړی اړخ د ادب او شاعرۍ دی، دویم اړخ د صحافت یا جرنالیزم دی او دریم د سیاست دی. نو دې کې چې دا صدقه راځي رکاوټ دا دې وي چې مختصرې کړي، نو زه مختصر په دې وجه زما چې خټک صاحب سره لومړی پېژنګلو شوې وه، نو زه به اندازتاً د 10 یا 12 کالو وم. زه ریډیو سټیشن ته تللی وم او هلته رشید علي دهقان صاحب خټک صاحب سر ته حواله کړم. هغوی په سول کوارټرو کې خپل کوارټر ته راوستم، چېرته چې ډېر درانه عالمانه ذهنونه په داسې رنګ کې یو بل سره یو ځای کېدل او بحثونه به یې کول لکه چې اور او اوبه په یو لوښي کې یو بل سره خواږه خواږه مشغولېږي. دلته د لاهور امیر بادشاه بخاري صاحب، خیال بخاري صاحب، د مردان اصغر خان اصغر لالا، اجمل خټک صاحب، د جلبۍ فضل الرحمن لالا او نور هم د علم وږي کسان راجمع وو. د دوی پاڅونو زما په ذهن کې عجیبه غوندې نقش جوړ کړی و. د دې نه پس د خټک صاحب د واده مشاعره کې او بیا د جامعې د کلیزې یو طرحي مشاعره کې ما د خټک صاحب په دعوت په اکوړي کې شرکت کړی و. او همدغه زمانه کې یعنې زما د ماشوموالي زمانه وه چې زه د خټک صاحب د شاعرۍ بالخصوص د نظم د انداز او ورسره د هغوی د شخصیت د انداز نه ډېر متاثر شوم. د دغه وخت نه زما په ذهن کې دا خبره پخه شوې وه چې خټک صاحب که نور هر څه لیکي، خو په نظم کې هغه مقام دی لکه چې دا ټول الفاظ او جملې پرې د عاطف نه راوریږي. د هغوی د نظم د شعرونو رواني، د الفاظو خوندناک انتخاب، د خیال الفاظو او جملو درې واړو نویوالی یا جدت، په ذهن نقش کېدونکې منظرنګاري او بیا په تیره د خوږو پښتو الفاظو د وزن یو سرناک انداز یا ریتم چې په اورېدونکي یو سحرانګیز اثر کوي. د اجمل خټک صاحب ځان لا یو ځانګړې خاصه ده، لکه چې د غره د چینې په خوله وایي. د لویو غرونو په خواره واره ډولۍ کې، د دنګو څوکو یو ژوره خلقولۍ کې، د تورو تړو په ویجاړه غوندې خوا کې، د غلي باد سره پسته ګیا کې، د ګورو د یخ سوري د لاندې په شنو نرو سابوسوستو شګو باندې، اوچت سرونو سره کوزه خپو کې، په ګڼو جاړو په دلو وښو کې، پیدا یم داسې پایم په ژړا یم په خندا یم، خاونده د فطرت ګیلې په سر په ثنا یم. دا یو اوږد نظم دی او د خټک صاحب د هلکوالي نظمونو کې دی، خو چې لوستونکی ځان سره په ګڼېدلو کې هر څو ځله وایي نو داسې خوند ورکوي لکه چې د سپرلي په مازدیګر کې د شین غر په لمنه کې واقعي او حقیقتا ولاړ دي او څوک د ښو اواز والا مغني یا د زړه چینه په خپله ورته دربار زنګ سره دا نغمه په خوږ اواز اوري
او دې ورسره په نشه شوي یا مفقود شوي انداز کې زانګي. ما چې په لومړي ځل په څه اخبارو کې رساله کې د خټک صاحب کوم چاپ شوی نظم لوستی و هغه جنت لکه څنګه چې یو سړی د صاحب دیان وي طالب نه، کله د شیخ نه، کله د خان نه، کله د مجبور نه او کله د لیوني فلسفي نه. هغوی ټول ورته د خپلو ناپوره خواهشونو او نیمه خوا ارمانونو نوم جنت ښایي. ملا صاحب طعامونو ته، طالب او شیخورو او غلمانو ته، خان کاکا د څو سپینو زرو محلونو ته، مجبور په مړه کې د خوبونو او لیونی فلسفي د انسانانو خوشحالو ته جنت وایي. خو چې کله شاعر د خپل زړه او ضمیر اواز واوري یا واوروي نو هغه د دې نظم معراج یا کلایمکس دی او هغه دا دی: ویلې ای د لامکان مالکه په خپل مکان کې خپل اختیار جنت دی، ګنې د دغه لیونتوب په نامه که دار وي دار که نار وي نار جنت دی. د دې دوو شعرونو که یو پله خپل د خوږو لفظونو او تللي جملو د خوږوالي او ښایست روماني اثر دی چې اورېدونکي للګل کړي او په یو ناشوني خیال یا تصور کې مشغول کړي، او هغه ټول داسې دي چې ډېر ژر د زړه تل ته ورننوځي. دا حقیقت به خټک صاحب ته معلوم وي، خو زما خپله اندازه دا ده چې دې ډول کې خټک صاحب لا په سیاست کې عملي قدم نه وي اخلی. په خپل مکان کې خپل اختیار، دا دومره زړه راښکونکي او خواږه الفاظ چې د خپل روماني تاثر سره سره کوم لوړ مرام او مقصد په ګوته کوي. هغه مقصد صرف دا نه چې ګنې د یو مزدور یا دهقان چې د بل د لاړو لاندې اوسېږي، یا د یو مظلومې کمزورې مور چې د ظالمې خواښې یا مروریانو نه تنګوي او ځان خلاصوي، بلکې هغه مقصد چې د کوم دپاره نن د نړۍ په لویه حصه کې د فولادو او اورونو بارانونه وریږي، آباد کورونه ویجاړېږي، ماشومان قتلېږي او پېغلې او زلمي ځوانان ځانونو پورې بمونه تړي. د داسې مقصد دپاره د داسې وړې او خوږې جملې د الفاظو انتخاب صاحب یو ځانګړې فنکاري ده چې بل څوک یې نشي کولی. مثلا که ما ته څوک د خټک صاحب نالیدلی او ناورېدلی نظم واوروي او ووایي چې دا زما دی، نو زما دا د ټول سهار یادېدون په بنیاد باید وپېژنم او مشترک راټولونه ووایي دا نشي کېدی، دا خو د اجمل خټک صاحب نظم دی. د دې صفاتو په حواله دلته د مثال په توګه د یو ځای بل ځای نه هغه شعرونه پېښ کوم چې د پلوشه د ساراني ستوري نه په توربخن سهر لالېږي ځي تکېږي چېرته همدولو داسې مې د زړه تاوون واغېستمه لکه دوکې د سپېدوی تاوېدونکې یو اوښکه په بڼو کې د نیمځالې کونډې او د پاکې پلوشې په توربخن سهر لالېدل تاسو ته په خپله اندازه لګېدی شي. د دریا خان په همغږي کې مې بصري کتل، د رپټیانو په دروغو په رښتیا واورېدم، یا په لویو لویو انغرو کې کچه دربتو کېدل، وهوټلونه ډېر اوچت زه رسېدی نه شومه، او یا د شنو دغو پخو درو او لمنو په تېرو پلونو پسې بیا بیا اوازونه کول. د غیرتونو هغه جال سوتیلي پاتې وو چې تندرونو به یې برش ته سلامونه کول، همدولو دغلته هم د زړه تاوونو پرېنښومه لکه اواز د مزمنګي د ماتېدونکې مشته از نمونه خروار دا ټولې چې د کومو خیالونو، نوو استعارو، نوو منتخب الفاظو او د جملو بنو او نعتونو جوړښتونو نه ډکې دي. او بیا دا په هغه ډول کې چې چاربې کې غزلې، سندرې، کیسې او خو ډېرې وي، خو د نظم لیکونکي د شمارې نه مکم د مقصدیت سره سره د خټک صاحب د فن ښکلا او خوږوالی د مقبولیت هغه مقام ته رسوي چې په پښتو کې څه چې په نورو ژبو کې هم ډېرو کمو کسانو حاصل کړی دی. د خټک صاحب ټوله شاعري کې یو خوا د قومیت نه ډکه ده، یو پیغام دی چې پښتانه راپاڅوي، بیداروي، د هغوی په مظلومیت تردید